مه مې راوچتوه داسې چې ته هم راسه ذلیله شي او زه هم ذلیله شم. مه مې جوړوه دې ته چې په دې خپل څیز باندې لول او ټوپک راواخلم او دا خانور خان دې هم نه یو تم نه ما سره لار وکړه مهرباني وکړه زما د فریاد واوره. ګرانو کتونکو سلامونه، الف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی د مومن ضلعې تحصیل پړانغار سفر نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو تاسو دغه مشران وینئ، دغه یوه قامي جرګه وشوه، دا د ملاګورې قام وشوله. ما چې دوی ته وکتل نه دوی مثال په دغه ملک کې بیا په دغه صوبه کې بیا په دغه ضلع کې د یتیمانو یسیرانو دی. د دوی کاته دغه غرونو ته دي، په دوی باندې ورځ راله، ټول عمر دوی سختې تېرې کړې، دا غرونه یې وساتل. اوس چې پرې ورځ راله نو ټیکهدار او یسیګان یعنې انتظامي او ټیکهداران خپلو کې روغ شوي دي او دوی نه صرف دغه چکرې ورکوي چې کله یکه غونډ ته راولو، کله غلنۍ ته، کله پې پایارې کوو، کله پې څه کوو. بس د دوی په شرم پسې راغستې ده، پس چلې چې کوم دی نو دومره ذلیل او خوار کړل چې هغه د دوی د دې خبرو نه پته ولګېدله. بیا پکې هغه انتظامیه داسې کار کوي چې دوی کې کوشش کوي چې د میر جعفر او میر صادق شانتې کسان پکې پیدا کړو، دوی کې نااتفاقي پیدا کړو. خو دې وخت کې چې کومه جرګه مشرانو خپلو کې ښه تیزې تندې خبرې وشولې، خو اتفاق په دې وشو چې د خپل حق دپاره به اواز پورته کوو. دوی سره باقاعده ګرانو کتونکو څه 3 میاشتې پوره کېدو کې دي چې دوی انتظامي له درخواست ورکړې، 3 میاشتې پوره کېدو کې دي. خو دغه انتظامي په دې 3 میاشتو کې صرف په دوی باندې پایار وکړي. خو زه دوی ته بار بار وایم چې وردا د سفر هغه خلک دي چې نن خو چېرې پړانغار ته په ټوله دنیا کې بیا په پاکستان کې په ښه نظر کتل کېږي، نه هغه دا مشران دي. دوی تاسو له برید تو کړي دي، دوی هغه شرپسند د دې سیمې نه شړلي وو او نن چې کوم دی نو د دوی سره دا کم ظلم، زیاتې، بربریت روان دی. روزاني حساب سره دوی جرګې اوس په دوی پایارې شوي دي، اب هلته کې ځي. خو زه دلته دا خبره کومه چې وردا اکثریت چې کوم دی نو تحریک انصاف والا دي. وزیر اعلی صاحب ته وایم چې وزیر اعلی صاحب دې کې اکثریت خلک چې کوم دی نو تاسو لپاره منډې وهلي دي، تاسو له ووټ درکړی دی. نن ستا ورکر سره دا قامي مشران دي چې دوی جرګې چې کوم دی منلي شوي دي. خو په پړانغار کې نن د امن دی، دا د دې مشرانو دې سپینګیرو په وجه باندې دی. د دې مشرانو ډېرې زیاتې خوبې دي. نن د انتظامي دا ذلیله کړل، نن د انتظامي دا مشرانو دا سپینګیري دلته کې اوس ناست دا ګوره زما د شاته دا تاسو وینئ که نه، دوی به ځي په دې وختو کې چې کوم دی نو دوی به قچرو ته ځي او دوی به ټوله ورځ چې کوم دی نو هلته کې تېروي. نو دا ظلم بس بند کې او دا باقاعده ګرانو کتونکو دا چې کوم دی نو په 14/5/2024 کې دوی انتظامي له درخواست ورکړې د مشرانو پې باقاعده دغه دي چې زموږ د 2 کروړو په 2 کروړو کې یوه ټکه نه ده ورکړې، اوس یې پې کار بند کړی دی. او دغه کم ټیکهدار چې دی نو 13 ورځو هم دوی چې کوم دی نو د 25 ورځو نه دوی د احتجاج روان دی. نو هلته کې سړک بند کړو، راله دوی سره جرګه وکړله او جرګه کې ورسره لکه دوی سره یو غټ پراټ شوی دی، دونه لوی پراټ ورسره شوی دی چې څه انتخا ده. خو د هغې نه پس چې کوم دی خبرې مو شولې او د خبرو نه پس یې پې پایار هم وکړ. دوی اوس هغه پایار له پریشانه دي ځکه چې د دوی څه اړې موړي ده، څه روزګار یې دی، دغه خپلو کې چاندې کوي او دغه انتظامیه ترې لګوي. خو تاسو وایئ چې موږ بیا تنګ کړو، نو دا تنګولو والا خلک نه دي، دا تنګولو والا خلک نه دي. دا چې هغې خلکو تنګ نه کړل نو تاسو بیا څه تنګ کړئ. مړه هغه ټیم رایاد کې چې په خپلو کورونو کې دفترو کې نه شوی کېناستې او دا پړانغار نه له جنګېدل، دا ملاګورې قام دله جنګېده. د پړانغار یو ډېر لوی ریکارډ پروت دی په دې پښتونخوا کې. خو د وزیرستان نه راوالی، خو د خیبر نه راوالی، خو جمرود نه راوالی، خو باجوړ وګورئ، خو مومن ضلع وګورئ، واحد دا تحصیل دا تحصیل. زه چې په دوی څومره باس کومه ده که نه باس په دې نه چې دوی په وجه زموږ تنګې تحصیل هم بچ شوی دی. دا موږ سره بلکل په پوله دي. خو دوی دغه بهادري نه وه کړې که نه، نن به موږ په تنګي کې نه وو، نن به زموږ هم کورونه ړنګ وو، دوی هم کورونه ړنګ وو. خو دغه غرونو ته یې کاتري او هغه غرونه دې تاسو په پراډ او په دوکه باندې په لیز ورکړي دي. نو ډېر عجیبه ده. زه به دلته یو ورور سره خبره اترې کوم، خپله پېژنګلو کې نن جرګه کې څه فیصله وشوه. السلام علیکم. ټول ناول خو زه د میډیا والا ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ له په هر قسمه لنډ تنګ وخت کې ځان رسولی او زموږ اواز یې د میډیا په سترګه باندې دې قوم ته ښکاره کړی دی. ګرانو کتونکو زموږ چې دا کومه ایشو راغلې ده نو دا زموږ د تحصیل پړانغار سره په قبلې لاسته د مومن ډیم ایریا ده او د هغې د وجې نه موږ ته دا ایشو جوړه شوې ده او دا
مونږ مومن قوم که د پنډیالۍ تحصیل برانخیلي ساحل دی که د انبار تحصیل ولدي او که مونږ د پړانګار تحصیل ولدي نو دا مونږ د دې ملک سره مینه کړې ده او د هغه مینې په وجه باندې مونږ ته دا حاصله میلاویږي چې مونږ د 2-3 میاشتو راسې په ضلالت کې یو په تکلیف کې یو. هغه مینه دا وه چې مومن ډیم جوړېدو مونږ ملاګوري قوم تحصیل پړانګار او د پنډیالۍ برانخیلي ساحل د پنډیالۍ تحصیل او دغسې د انبار تحصیل خلکو دې ته هرکلی ووایو او په دې سره مونږ راضي شو چې خیر دی که زمونږ دا خاوره برباده شي خو چې زما ملک ته ترېنه فایده وشي زما قام ته ترېنه فایده وشي او زما دا ملک هم د نورو ملکونو سره په څنګ کې یو شان روان شي. هغه مومن ډیم راغلی مونږ د انتظامیې په خوله باندې د بعضې مشرانو په خوله باندې مومن ډیم له خپله خاوره ورکړه چې د نش برابر ریټ یې راته ولګو. دوی په خپله طبع باندې د انتظامیې د ډي سي غلام حبیبو د اے سي ډاکټر محسن حبیب په خپله طبع باندې د 1-2 کسانو سره په بنده کمره کې ریټ ولګو چې د دې به د ایکړ 3 لک روپۍ چې هغه د یو بوټي قیمت دی. زما په علاقه کې داسې بوټي شته دی د دې ابازو په دې نیر داسې بوټي شته چې 3 لک روپۍ قیمت کوي. زما د ایکړ ځمکې 3 لک روپۍ قیمت په خپله مرضۍ باندې ولګو. ما مشرانو ما قامو سره بیا په هغې باندې دعا د خیر وکړله او ما ویل چې زه قوم ته ملک ته بیا دا د خیر دی که زه خوار شمه په دې ځمکه باندې یو څه وخت بعد خو به خوشحالي راشي. د هغې سره انتظامیې ته هم دا پته ولګېده حکمرانانو ته هم دا پته ولګېدله پولیس او ولس ته هم پته ولګېده ټیکهدارانو ته هم دا پته ولګېدله چې دا خلک مونږه په خوب باندې ویده کړي دي او چې دوی را بیدارېږي نو مونږ به خپل مفاد هم کړي. د هغې سره سره راپسې ولګېدلي چې ډیم له خو دې ځمکه راکړله خو اوس دا ډیم به هم ستا په غوښو په هډوکو باندې جوړومه. زما په غر کې چې کوم لایم سټون دی په هغې پسې راپاڅېدلي یو لیس هولډر یې د خویزو نه راوستو چې محمد شیر خان نومې دی یو یې راپسې تحصیلي پړانګار نه راوست چې خانور خان نومې دی او هغه زما د دې خاورې لیزونه وکړلي د اے سي په دفتر کې وکړئ د تحصیلدار په دفتر کې وکړه او د انتظامي ورپسې لیز وکړو حالان کې زه پاسېدلی یم چې کوم وخت کې اجلاس عام کې د ما لاس اوچت کړی چې دا ماته نامنظور ده. دا ریټ زما د خاورې نه دی دا ریټ زما د لایم سټون نه دی خو د دوی هغه جبر د دوی هغه بربریت په موږ باندې خاوي وو. دوی هغه خپل ټیکهداران په موږ باندې دلته قابض کړل. په هغې کې بیا زما د قوم سره دوی اګریمنټ کړي دي چې د خانور خان لیست چې کوم شوی دی دا په 28/12/2023 باندې دوی زموږ سره جرګې کړي دي او په دې را سره متفق شوي چې زه به تاله سالانه 2 کروڑ روپۍ د دې لایم سټون د دې 99 ایکړ ځمکې در کومه په ریټن کې راکړي په سټامپ کې راکړي دي. هغه 28/12/2023 تیر شو نن چې کوم دی 23-24 تاریخ یا هر څو چې د 2 میاشتې د 2024 دی زه ورپسې هلته هم لاړم زور پسې جرګې ته هم لاړم زور پسې کور ته هم لاړم چې وروره مهرباني وکړه په دې خپل سټام را سره وچلېږه او ما له دا 2 کروڑ روپۍ راکړه. د هغې په سیله کې خانور خان راپسې ما اے سی له غواړي وایي اے سی صاحب وایي چې ته راشه ما د پړانګار تحصیل سی جو ډي سپي غواړي چې ته دلته کې راشه بوګس چیکونه پکې راکړلې د هغې راله اف آی آر هم نه کوي 107 په دله وږمه. نن زه په سوال مجبور شوم لا بل پرونو سره کېناستم چې خانور خان وروره مهرباني وکړه ما له دا 2 کروڑ روپۍ را چې دا کمې در سره منلي غر دې رانه یوړو پینس دې تاو کړی دی څاروي مې نشي ورتلی خپله پې په قانوني باندې ممنوع یم منې یم پې نشم ورتلی. په جرګه یې را سره دا خبره وکړله چې ما چینیز سره ډیل روان دی زه دا ستاسو روپۍ دا ستاسو غر ته خرڅوم دا ستاسو روپۍ ترې راخلم تاله بې درکړم تر هغې به خیر دی زما کار بند دي چې تر څو مې تاسو ته دا 2 کروڑ روپۍ نه درکړي. په جرګه باندې زما د ملاګوري قوم 40 مشران یې وغوښتل او په دې خبره را سره متفق شو چې تاسو له زه کله 2 کروڑ روپۍ درکړم زما ډیل وشي نو زه به خپل کار آزاد کړم. الله بل پرون را سره دا جرګه وکړه پرون یې را باندې په 556 کې اف آی آر کړی په ملاګوري قوم باندې او دا یې راته ویلي دي چې ته به اے سی صاحب له لاړ شي د عدالت مخې هم راته نه ده ښودلې. اے سی صاحب ما څه شي له غواړئ آیا زما دا 2 کروڑ روپۍ ما سره نیمه یې خوښه دې ده چې دا نه له درکړمه که نه ته ما د خانوري دپاره د جیل دې تورو تمبو کې دننه کې نو دې ته خو زه نه یم تیار یو به ما ګیر کړي یو به مې رور ګیر کړي یو به مې بل ملاګوری ګیر کړي بل به ګیر کړي زه 1503 شپېته کوره کلی یم په ما هر کور کې 200 ځوانان موجوده دي دې له به جیل کوم ځای کې جوړی چې ته ما پرې خپل حق باندې داسې جیلونو ته چې یو دومره زوروري چې زما د هغه انسانیت نه هم تېر شولې زه تا ته انسان هم نه ښکارم. نو زه د دې میډیا په وساطت باندې د مومند ډي پي او صاحب ته وایم ډي سي صاحب ته وایم او اے سی صاحب ته وایم چې خدای او رسول ته وګوره دا قوم ډېر عزیزه دی دا ډېر ساده قوم دی خو دا ډېر ایماندار او ډېر بهادر قوم هم دی. په ما د پښتون نوم پروت دی په پښتون ټکي ته سوچ وکړو هغه هره یوه خرب سره چې کومه معنا د هغه ما کې پرته ده مه مې راوچتوه داسې چې ته هم راسه ذلیله شي او زه هم ذلیله شم مه مې جوړوه دې ته چې په دې خپل څیز باندې لول او ټوپک را واخلم او دا خانور خان دې هم نه یو تم نه ما سره لار وکړه مهرباني وکړه زما د فریاد واوره او زما د دې ملاګوري قوم چې کوم حق دی
ټیکدارانو منلې کوم حق دی کم نو منلی دی دا دې ماله په خپل کور کې واخله ما ته راولېږوې دوی ته پر خپل کلي کې حواله کړه زه نه په تاڼه کې غواړم زه نه د جنډې لاندې غواړم زه د کاغذ په مخ باندې ګورم او ماله دې ملک خپل حق راکړي ستاسو ډېره مننه مشران به ګرانو کتونکو د دغه رور خبرې تاسو واورېدې دا خبرې د ټولو سپین ږیرو مشرانو دي دوی چې څنګه ذکر وکړو دلته په آبازو کې خو یو د ام بوټی اخلي که نه هغه د 3 لکو نه زیات دی او دوی 1 ایکړ چې کوم دی نو په دغه قیمت ورکړي بالکل په نش بیه دې ریاست دا ځمکې اخیستې دي خو دوی د دې علاقې ترقۍ ته کتلي دي ورسره یې منلې ده زه نن هغه MPO یې منې ته وایم چې خدا را د دې مشرانو دا مسله دا په ګنټه کې حل کېږي 15 ورځې احتجاجونه وکړل او دا د مومند انتظامیه ده چې تا په 2.5-3 میاشتو کې د 513 کورونو فیصله ونه کړه تاله درخواستونه درکړي دي دا درخواستونه چې کوم دي نو دا د دې چې کوم معدنیاتو کومه محکمه ده هغې له ورکړي دي د معدنیاتو وزیر ته زه دا وایم چې دا غرونه خو دا آباد کړي دي دوی ته دا لارې ورکړي دي دا دې مشرانو ورکړي دي نن خو د دې نه دا کم میټیریل چلیږي دغه مومند ته ډیم ته او دغه چینیز کمپني راغلې ده او دغه ټیکدارانو د ایسیګانو سره په دې کې خو تاسو د رشوتونو ویم نو څه خیران بشئ که نه اصل مالک ته ټکه نه ده میلو او دوی بله چې کوم دی دوی مال تقسیم کړی دی دا لکم یار دومره ظلم د دې مشرانو سره روان دی دومره ظلم زیاتې د دې مشرانو سره روان دی خو چېرې په دې ملک قانون وي او بیا په دې صوبه کې وزیر اعلی صاحب وي او وزیر اعلی صاحب دغه خپل ورکر ته بلکې دغه خپل ورکر یوازې نه هغه د دې ټولې صوبې مشر دی وزیر اعلی صاحب تا ته دا وایم چې دې وخت کې 1513 خاندان په احتجاج دي د هغوی حق چې کوم دی نو خوړلی شوی دی په 2 کروړه ورسره ښه سټامونه دي ورسره اګریمنټ ورسره شوی دی د هغې بیا سالانه 15% چې کوم دی نور اضافه ده نور خو لا پرېږده خو دغه خپلو کې دوی ته هېڅ هم نه دي ورکړي دا مشران دا سار روزي او دغه د دې دفترو چکرې وخي دا ویډیو سره شیر کړئ ګرانو کتونکو د دې مشرانو دې سپین ږیرو دا دعاګانې واخلئ ډېر زیاتې ورسره کېږي چې دا مسلې زر تر زره حل شي مزید نور نه ذلیله شي نه وکړېږي اوس په دوی فایار شوي دي دې نه پس به چې کوم دی نو دوی BBA کوي او دا کړېږي به ځان له به وکیل نیسي هلته کې به چې کوم دی نو په خپل غر باندې په خپل اګریمنټ باندې د خپلې وعدې نه دوی چې کوم دی نو په شا شوي دي په هغې یې کړی او دوی به دغه کړېږي نو دې ته پاملرنه ریاست له هم پکار ده وزیر اعلی صاحب د معدنیاتو وزیر صاحب او د مومندو ضلع انتظامیه او DPO صاحب دا غورې دا مسله اوږده شوله او تاسې دغه شانتې اوږدې ته پرېږدې نو غورې بیا د کنټرول نه بار یي د کنټرول نه بیا باري دا غورې ډېر د شرافت خلک دی څنګه چې د رور خبره وکړله خو د سختو چې کوم دی نو یو ریکارډ د دوی پروت دی خو ته نه خبر نو تپوس وکړه پړانغار امن باندې ولې دی دا د مشرانو په وجه ډېره مننه